بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مسلیم و مسلما اما بعد. د کم انسان چې بچي نه پاتې کېږي، جندي نه پاتې کېږي، د هغه دپاره یو ډېره ښکلې مجربه وظیفه ښیم. دام د قرآن عظیم یو صورت درته ښیم. زما عزتمندو چې کم انسان وي الله رب العالمین ورته اولاد ورکي، هغه اولاد د 2-3 کالو یا د کال شي یا د 100 میاشتو شي، هغه وفات شي. د دغه انسان ډیر اولاد پیدا شي، هغه ډیر اولاد چې کم دی چې کله پیدا شي 100 میاشتې یا 100 کاله زندگی په دنیا کې تیره کړي، بیا وفات شي. د دې انسان په حکیمانو، طبیبانو، ډاکټرانو باندې ډېره چودې وي. چېرې د دې دپاره څوک هم هر طرف ته یو پریشاني ورته جوړوي. یقینا چې اولاد په دنیا کې د سترګو یخوالی دی، او نیک اولاد خو بیا په دنیا کې خصوصا د سترګو یخوالی او په آخرت کې د نجات د ذریعه ده. زما عزتمندو د دغې خلکو دپاره یو ډېر ښکلی مجرب عمل دی. دغه انسان څه کول غواړي او څه ورله پکار دي. دغه انسان له پکار دي چې دې د زنانه، دا کومه زنانه چې اولاد یې وشي وفات شي، دغه زنانه د دغې زنانه چې کوم دی تار راواخلي او د سر نه تر د خپو پورې ناف کړي. په دغه طریقه د 41 نري تارونه برابر کړي او دغه 41 واړه تارونه دې راواخلي، دا د ټولو خپلو کې یو ځای کړي او په دې باندې د 41 مرتبه سورت مزمل ووایي. او هغه سورت مزمل چې کله یو ځل ووایي نو دا 41 واړه تارونه دې له به یو غوټه ورکړي. نو دې باندې په هر ځل چې یو ځل سورت مزمل ووایي نو دې له به یو غوټه ورکوي. 41 مرتبه به دا سورت مزمل پوره کړي او 41 تارونه چې غونډه یو ځای شوي دي له به 41 غوټې به ځای په ځای ورکړي. په هر ځل سورت مزمل ویلو سره به یو غوټه ورکوي. اوس د دې نه جوړ شي 41 غوټې. اوس دغه تار راواخله او د دغې زنانه په خېټه او ملا نه راتاو کو دې باندې وتړه. دې زنانه په خېټه چې کوم حمل دی، انشاءالله چې دا حمل ولا الله رب العالمین ورکی او دا حمل یې پیدا شي، نو دا تعویز دا تارونه به راټول کی او دا به یو تعویز په شکل کې یو پوسخکۍ به له سرمنې جوړه کړي کې به بند کی او دا به هغه ماشوم ته غاړه کې واچي. په کال کې به یو پیره په دې باندې 41 ځل عمده صورت مزمل وی او په دغه تعویز به چوف کې تر د 11 کالو پورې به دا عمل جاری وي. چې کله ماشوم د 11 کالو پوره شي نو دا تعویز به د غاړې نه وباسي او دا به یو ښکلي ځای کې چې کوم دی ښخ کړي. داسې ځای کې به ښخ کړي چې په هغه ځای کې ګندګي او پلیتي وغیره نه وي. نو د دې انسان چې څومره اولاد کېږي دغه طریقه کار دی ورسره کوي، لږ خواري محنت دی، خو انشاءالله زر ترزه به دې انسان دې نارینه او زنانه ته کامیابي میلاو شي. دوی ته به الله پاک د خوشحالو زندگی ور نصیب کړي. د هر قسم دارو درمل وغیره نه به د دې په برکت سره خلاص وي. چې څومره کسانو ته د دې قسمه وظیفې ضرورت وي، یقینا چې په دې طریقه باندې وکړي او ښه یقین سره یې وکړي، الله پاک په دله ښکلې اولاد درکړي، نیک عمله اولاد به درکړي او په صحیح طریقه به راته الله پاک هغه اولاد لوی کړي او انشاءالله جون به باقي پاتې شي. انشاءالله ستاسو د سترګو یخوالی په دنیا کې جوړ شي او نیک اولاد دپاره سوال کوئ چې الله پاک په آخرت کې د نجات ذریعه زموږ او ستاسو لپاره جوړه کړي. څومره ملګري چې موږ سره په دې چینل کې نوي یې، ضرور دا چینل سبسکرایب کړئ او ټلی نشان ورسره ووهئ چې زموږ دا قسمه وظایف تاسو تر ټولو نه اول درځي. نورو ملګرو سره هم شریک کړئ او نورو ملګرو ته دا طریقه کار برابر کړئ چې د دې چینل کې هر قسمه دینی وظایف راځي
زما عزتمندو تاسو ته به هم پیدا رسي، هغې ته به هم پیدا رسي انشاءالله د دې د برکته چې الله پاک د هغې حاجتونه او د هغې مرادونه پوره کوي. موږ ته به هم دعاګانې کوي، تاسو ته به هم دعاګانې کوي.